बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। څنګه ملګرو ای هوپ چې ټول به خیر صحتیاب به ان شاء الله تعالی. نن به مونږ په دې لیکچر کې په دې 19 نمبر لیکچر کې به مونږ ان شاء الله تعالی نن ریسک په سافټویر انجینیرینګ پورا کورس سٹارټ دی. پای کې ریسک یو امپورټنت او اهم ټاپک دی. صحیح ده. او مونږ به ګورو چې ریسک څه ته وایي. صحیح ده. نو په هر څه کې ګوره ریسک معنی که مونږ په اردو کې وګورو نو دی معنی ده خطره. صحیح ده، خطره. نو په هر څه کې ریسک وي. ګوره دلته چونکې خبره د سافټویر انجینیرینګ سټارټ ده که نه، نو په سافټویر انجینیرینګ کې ریسک څه کیدی شي، خطره څه کیدی شي. په هر څه کې خطرې. ګوره ډرایوینګ کې ګاډه تیز چلی نو په هغه کې خطره د اکسیډنټ راځي چې ته اکسیډنټ وکړې، الله دې نه کړي. د دې نه علاوه څه بزنس کې او د بزنس په سټریټیجیز باندې نه یې پوهه، د هغې په هغه ترتیب نه یې پوهه او حساب کتاب باندې ته نه یې پوهه، نو کیدای شي ته تاوان وکړې. نو دا هم یو قسمه له ریسک دی. روان یې سیند ته ورځې نو سیند ته ورتلل هم په هغې کې د ډوبېدو ریسک هم راتلی شي، د وړو ریسک پکې هم راتلی شي. په هر څه کې ریسک. نو په سافټویر انجینیرینګ کې د سافټویر هم ریسک دی. څنګه ریسک دی؟ ګوره ته چې کوم سافټویر جوړی نو په هغه سافټویر باندې څه ټایم هم لګي او څه بجټ هم لګي، څه کوسټ خرچه پې هم راځي. نو که چېرته تا صحیح سافټویر جوړ نه کړو، د هغې سیکیورټي مضبوطه جوړه نه کړله، د هغې یو آی یو ایکس بهترین ونه کړه، د هغې لاجک بهترین نه و او کوسټ هم پې راغی او ټایم دې پې هم راغی او سافټویر ښه نه و، نو ستا یو خو بجټ روپۍ ضایع کیدی شي او یو د ټایم هم ویست کیدی شي. صحیح شو. نو دقه دوه ستا په سافټویر کې یو قسمه له ریسک دی. صحیح ده. نو د دې لپاره مونږه ریسک مینجمنټ کوو. ریسک مینجمنټ څه ته وایي؟ ریسک مینجمنټ چې کوم دی دا هغه پراسس دی، هغه ترتیب دی، هغه پراسس دی چې په دې کې مونږه ریسک څه کوو؟ پاینټ کوو، آیډنټیفای کوو، اسس کوو، میټیګیټ کوو. میټیګیټ مطلب کله چې ریسک مونږ ته راشي که نه، هغه آیډنټیفای کو چې دا ریسک د کوم ځای نه به سافټویر کې راغلی، دا خطره، دا ایرر، دا بګز د کوم ځای نه راغلی دي. بیا مونږ هغه اسس کو، په هغې باندې کار وکړو او هغه میټیګیټ کو. میټیګیټ مطلب ختمول، ختم یې کو. صحیح شو. نو دغه سافټویر نه مونږ دا ریسک ختم کو. نو دې پراسس ته مونږ ریسک مینجمنټ وایو. ریسک مینجمنټ مطلب دا دی چې فایندینګ پرابلم ارلی ان د پروجیکټ، په پروجیکټ کې پرابلم فایند کول. صحیح شو. او د هغې لپاره داسې اقدام کول، داسې سټیپس اخیستل چې دغه ته څه کې دغه ریسکو، دغه پرابلمس د دې خپل سافټویر نه ایوایډ یعنې ختم یې کې، میټیګیټ یې کې، ختم یې کې. نو دې پراسس ته مونږ ایز ا هول پراسس ته مونږ ریسک مینجمنټ وایو. آی هوپ چې تاسو په دې پوه شوي. اگزامپل ته ګورئ. دلته دوه اگزامپل یې زه در کوم. اولنی اگزامپل دی یو پروجیکټ ډیډلاین دی. صحیح شو. د هغې ډیډلاین د وجې نه میس شو ډیډلاین. صحیح شو. نو دا یو ریسک شو. یا ریسورس لیمیټیشن درته راله د هغې د وجې نه. یا دویم اگزامپل ته که مونږ وګورو نو ډیډلاین ته میس کو. صحیح شو. ډیډلاین د نه میس شو. مطلب دا ده چې په 5 نومبر یا په 10 نومبر باندې به ستا پروجیکټ مکملېدل پکارو، ته ورسېدې 15 نومبر یا 15 دسمبر ته، نو ستا نه ډیډلاین میس شو. نو دا ریسک شو. بل ریسک اگزامپل ډیولپر د سره پوره نه و. فار اگزامپل یو سافټویر دی شروع کړی دی او هغه جوړول پکار دی، ډیولپرز هغې له پکار دی جوړول لپاره. انجینیران، سافټویر انجینیرز، نیټورک انجینیر نیټورک جوړوي، نیټورک انجینیر، سافټویر انجینیر، د چا چې پکې څومره کار دی که نه، هغه پکار دی او هغه ستا سره نشته دی، انف نه دی. دې وجې نه دا بل ریسک. ډیولپر اصل کې نور هایر کول پکارو او ډیلی ختمه کول پکارو، خو هغه ستا نه ونه شوه، ستا نه ډیډلاین هم میس شو، ستا سره ډیولپر هم دومره نشته دی. نو دا څه شو؟ دا یو اگزامپل شو د ریسک مینجمنټ. د دې بیا مین سټیپس دي. اولنی سټیپ چې کوم دی په دې کې مونږ ریسک آیډنټیفای کوو، معلومه وی. صحیح شو. چې څه غلط دی، آیا دا زموږ د سافټویر چې کوم دی په دې کې څه غلط کیدلی شي، څه پکې غلط دي زموږ په دې سافټویر کې. نو وټ کین گو رانګ، دا یو کوېسچن شوی دی. صحیح شو. دویم سټیپ چې کوم دی اسس ریسک، آیا دا کوم پرابلم چې دی دا څومره
غټ کېدلی شي، څومره سیریس کېدلی شي، زموږ په سافټویر باندې څومره افیکټ او اثرات اچولی شي. نو دا هم یو کوېسچن دی، هاو بیګ اینډ هاو سیریس. تھرډ نمبر چې دی نو هغه مونږه آیډنټیفای کو په اولنې کې، په دویم کې مونږ اسس کړو، په تھرډ کې به ورسره بیا څه چل کوو، هغه به ختمولي که نه، دې لپاره مونږ ایکشن واخلو. صحیح شو. ریکشن بیا هر څه کېدلی شي، ډیډلاین نه مخکې کار وکړو، ډیډلاین خپل برابر کو، ډیولپر انف برابر کو، ډیولپر هایر کو، ښه ډیولپر چې هغه زموږ سافټویر جوړ کړي، نو هغه ریسک په څه طریقه سره مونږ ریډیوس کو او ختم یې کو، میټیګیټ یې کو. نو دا مین سټیپس دي. اول مونږ ریسک آیډنټیفای کوو، بیا اسس کوو او بیا ختمو. اوس راځو دلته دویم ټاپک ته، ریاکټیو او پرویکټیو ریسک مینجمنټ. ګوره یو ریاکټیو ریسک مینجمنټ چې دا څه ته وایي، په دې کې زیات تر سټوډنټ کنفیوزي او نه پوهېږي. انشاءالله زه به کوشش کوم چې دا په آسان لفظونو کې تاسو ته زده کړم. او یو دی پرویکټیو ریسک مینجمنټ. ریاکټیو ریسک مینجمنټ کې څه شی دی؟ Reactive to risk is they occur rather than planning for them ahead of time. You wait for a problem to happen and then you fix it. ګوره یو پرابلم دی، تا د ښه پته چې راځي، صحیح شو، یا پته راته شته یا راته نشته دی، خو یو پرابلم دی هغه را روان دی چې کله راشي په سافټویر کې یو پرابلم راغی، نو هغه بیا ته څه کې، هغه بیا فکس کې. نو دې پروسس ته مونږ ریاکټیو ریسک مینجمنټ وایو. ریاکټیو ریسک مینجمنټ هغې ته وایي چې کم ریسک را روان دی، یو خطر را روان دی، یو ایرر را روان دی، نو د هغې مونږ انتظار کوو چې هغه کله واقع شي، مطلب اکر شي. چې کله اکر شي راشي زموږ په سافټویر کې ایرر، نو هغه ایرر بیا مونږ را ختمولو کوشش کوو. نو دې پروسس ته مونږ ریاکټیو ریسک مینجمنټ وایو چې هغې د مخکې نه مونږ بندوبست نه یې کړی چې کله راشي نو بیا یې سال کو. دې پروسس ته مونږ ریاکټیو ریسک مینجمنټ وایو. یو پیره بیا وایم، ریاکټیو ریسک مینجمنټ هغه پروسس ته وایي چې کله ریسک مونږ ته راشي که نه، او د هغې لپاره مونږ پلانینګ مخکې نه یې کړی، منصوبه هم وله نه یې کړي دا پرابلم به څنګه مونږ ختموو، خو چې کله راشي او مونږ ته دې پته ولګي چې دا ریسک راغی. صحیح شو. نو دې ته مونږ ریاکټیو ریسک وایو. او دې لپاره مونږ انتظار کوو چې دا پرابلم کله اکر شي نو بیا یې څه کو، فکس یې کو. The example this is like a software development team experience a delay due to an output screen technical issue is they quickly address to a problem that arises. For example is a आसान example लड़का में वो software दे software develop के नो पागे कि team experience था नासवी او software create किए नो software مخکې نه ولا پلانینګ مینینګ نه یې کړی، خو په سافټویر کې پرابلم راشي، ټیکنیکل ایشو هم راتلی شي، هر قسم مسله راتلی شي، ډیلی کېدلی هم شي، ایکسپیرینس کمزوري کېدی هم شي که نه. نو د هغې د وجې نه په سافټویر کې چې کله یو ټیکنیکل ایشو راشي نو هغه څه چل وشي، هغه واقع شي، هغه ټیکنیکل ایشو زموږ په سافټویر کې کریټ شي راشي، او بیا مونږ هغه څه وکړو، هغه ایډرس کو، هغې دغه راوباسو، هغه مسلې او حل راوباسو، هغه په هغه حل په ذریعې سره مونږ هغه پرابلم څه کو، سال کو، ختم یې کو. نو دې ته مونږ ریاکټیو ریسک مینجمنټ وایو. پرو ایکټیو ریسک مینجمنټ د دغې الټه دی. پرویکټیو ریسک مینجمنټ کې مونږ د هغې پلانینګ د مخکې نه کړی وي. صحیح ده. آیډنټیفایینګ اینډ اډریسینګ پوټینشیل ریسک بیفور د امپیکټ د پروجیکټ زمونږ نه اثر انداز کوي، زمونږ ټایم هم نه ویسټ کوي، زمونږ کوسټ هم نه ویسټ کوي. فار ایگزامپل مونږ له مخکې نه ترتیب برابر کړی چې دا کار به داسې کېږي. صحیح شو چې مونږ ته د مخکې نه پته وي. نو آیډنټیفایینګ اینډ اډریسینګ ریسک مونږ څه کو، آیډنټیفای کو او اډریس یې کو د واقع کېدو نه مخکې، یعنې زمونږ بیفور د امپیکټ د پروجیکټ، یعنې زمونږ پروجیکټ باندې څه اثر پرې باسي یا هغې ته څه خطر ورسوي، څه مسله به کې جوړه کړي، د هغې نه مخکې مونږ د هغې حل رایستی یو، ختم کړی وي. نو دې پروسس ته مونږ پرویکټیو ریسک مینجمنټ وایو. یو پاینټ د پرابلم کو بیفور د هیپن، د هیپن کېدو نه مخکې یعنی ته به سینخته په ځان دې سخته تېره کړه، به دغې مسلې به سینخته او چې چېرته د هغې نه مخکې را نه شي. صحیح شو. نو راتلو نه مخکې تاسې چل وکې ته پاینټ کې چې پاینټ دی کې، نو هغې دپاره ډایرکټ پلین وکې او څه چله کې سالی کې، نو ستا دغه ته نه دی سافټویر ته مکمل مسلې را نه شي، او د هغې نه مخکې تا هر څه ختم کړله، مسله دې حل کړله. نو دې پروسس ته مونږ پرو ایکټیو ریسک مینجمنټ وایو. اگزامپل یې څه دی؟ Before starting a project, a team assesses risk like budget over. ګوره کله تا پروجیکټ شروع کو، نو د پروجیکټ نه مخکې څه چل وکړي، ټیم
والا سی چلو کې ډیولپرز هر څوک وي هغه مخکې بچټس د سافټویر راواخلي چې دومره روپۍ به پرې راځي دومره به زموږ نه ټایم اخلي پوره هر سټیپ بای سټیپ راوباسي نو په هغې کې بیا وروسته پرابلم را نشي پرابلمز پکې را نشي او هغه سی چل وکړي ایس ایس ریس لای بچټو او ریسورسز څومره پکار دي شارټیج راتلی شي نشي نو هغه نه سیوا راوړي یې نه علاوه هغه پرابلم ستاسو کې میټیګیټ کې ختم یې کړي د هغې نه مخکې نو د واقع کېدو نه مخکې ستا هغه پروجیکټ کې چې کم ایررز او څه راځي هغه مخکې سوال کړي د دې پراسته مونږه پرو اکټیو ریسک مینجمنټ وایو او که چېرته دې سال نه کړله کوست او بچټ هر څه د پروجیکټ لپاره مخکې صحیح ډیفاین نه کړه نو وروسته به راته بیا پرابلم راځي نو هغه پرابلم بیا وروسته څه کې ته سال کې خو سال کولو کې بیا ستا کوست هم لږ ټایم به هم ویسټ کېږي نو هغې پروسس ته مونږ ریاکټیو ریسک مینجمنټ وایو خو که چېرته دي مخکې سال کړو هر څه او مخکې نه دې ولا هر څه راویستله او پرابلم دې سال کړو نو هغې ته بیا او د واقع کېدو نه مخکې نو دې ته مونږ بیا پرو اکټیو ریسک مینجمنټ وایو یعنی گاړه دی گاړه چلی که نه تا گاړه صحیح اوبه دې چیک نه کړه څه دې چیک نه کړله او گاړه دې بس روان کو نو بیا به ورته وروسته څه کېږي یا به ورته وردېږي یا به ورته انجن خرابوي څه به ورته خرابوي گاړی نو وردېږي به راته نو بیا به هغه پرابلم ته راوباسي چې دا د اوبو د وجې نه راغلی ما په انجن کې اوبه نه وې ورچېلي یا مې بروک آیل صحیح نه ورچېلي چې بریک کار پرېښودو یا بل څه نو بیا به ته څه کوې پرابلم به سال کې نو بیا به څه کېږي هر څه به ټیک کېږي نو هغه پرابلم خو ورته راغی که نه ټایم هم دله ویست کو کوست یې هم ویست کو خو که چېرته د ګاډۍ روانولو نه مخکې تا اوبه هم چیک کړله انجن دې هم چیک کړو ټایر هر څه دې چیک کړله هر څه دې چیک کړو هر څه سیټ او بیا تا په دغه باندې روان شوې سفر باندې نو دې ته پرویکټیو ریسک مینجمنټ وایي چې تا دغه پرابلم راتلی شو تا ته د اوبو د وجې نه ځکه تا انجن کې اوبه نه وې اچېلي خو تا مخکې اوبه چیک کړه هر څه دې چیک کړل او پرابلم دې مخکې نه سال کو ګاډی دې روان کو نو دا بهترین سټیپ پرویکټیو ریسک مینجمنټ دی نو د پروجیکټ سټارټ کولو نه مخکې مونږ له پکار ده چې بچټو ډیولپر زموږ سره کم نشي او څومره سلوشن ایډوانس ټیکنیکل ټولز وغیره څومره پکار وي مونږ ته هغې لپاره مخکې نه هر څه ریډي کو صحیح ده نو دا دې ته به کې خیال ساتئ بیا د ریسک څه ټایپس دي بزنس دی ټیکنیکل او پروجیکټ دی نو بزنس ریسک هغې ته و چې هغه په بزنس طرف باندې راشي یعنی مارکیټ ډیمانډ څومره دی څومره نه دی په مارکیټ باندې به ځان پوهېدل پکار دي لږ صحیح ده او دویم کسټمر سټیسفیکشن کسټمر ستا نه مطمئن دي او که نه دي او کمپټیشن څومره دی څومره نه دی په مارکیټ کې نو بزنس ریسک دا راتلی شي صحیح ده چې مارکیټ څومره ښکته راغی څومره بره کسټمر سټیسفیکشن څومره دی په دې سافټویر کې صحیح شه کمپټیشن څومره دی فار ایگزامپل کمپنی مایټ فیس بزنس ریسک اف کمپیټیټر ریلیز ا سیملر سافټویر پروډکټ فار ایگزامپل تا یو سافټویر جوړ کړو که نو ما قشان بل چا هم جوړ کو په مارکیټ کې نو بزنس ریسک دی ته وایي صحیح ده او د ستانه په کم پرایس باندې خرڅی یا یوز کوي ټیکنیکل ریسک د ټولز ریلیټډ راځي صحیح ده ټیکنیکل لري ټرم هم نه ظاهریږي ریسک ریلیټډ ټیکنالوجي څومره ده د هغې مطابق فار ایگزامپل سافټویر د استعمالول په انډرایډ سټوډیو راغلی د 2025 او ته په سافټویر جوړولو کې 2021 ورجن استعمال 4 کاله شاته نه ورجن استعمال او ډیټډ دی صحیح شو که نه یا تا کوډینګ کې وغه کوډینګ نیو ورجن والا نه کې فار ایگزامپل زره پلټر کې د ډاټ ایگزامپل د کوم ډاټ ایگزامپل نو ډاټ 3.38 ورجن چلیږي ته استعمال 2.8 ورجن نو څومره چینجز به پکې پلټر څوم ورجن چلیږي ته اولډ ورجن استعمال پای کې به ډیر زیات فیچر ستانه آوټ ډیټډ وي نو د دې وجې نه ته ټیکنیکل ریسک وایي چې مونږ څومره ټیکنیکل ټیکنالوجي استعمالو که نه ټیکنالوجي پکار چې هغه آوټ ډیټډ نه وي یعنی اولډ نه وي نیو وي پروجیکټ ریسک هم راتلی شي ریسک ریلیټډ پروجیکټ مینجمنټ فار ایگزامپل ډیډلاین مس کولو یعنی په ټایم باندې کار نه کول شیډول سکیجول وغیره انسفیشینټ ریسورسز د څه کم دي نه دي اغستی کمیونیکیشن د سترانګ نه دی پور دی دا ټول ریسک په پروجیکټ ریسک کې راځي ټیک ده سافټویر ډیولپمنٹ پروجیکټ میسنګ ډیډلاین مس کو د پور پروجیکټ پلانینګ د وجې نه پلانینګ یې ولا بهترین سترانګ نه وکړی نو دی ته مونږ بیا پروجیکټ ریسک وایو اوس بل ټاپک راځي دلته ریسک اسسمنټ
نو ریسک اسسمنټ که مونږ وګورو نو دا په ډیر پیریډز کې راځي لکه یو پیریډ پکې سیفټي ده په سیفټي کې ریسک اسسمنټ هم شته که نه نیبوش او یوش اوشا چې کم دی صحیح شو سیفټي پیریډ کې ریسک اسسمنټ دغه شان په سافټویر انجینیرینګ کې هم دی خو دلته د سافټویر ریلیټډ دی هلته چې دی نو د سیفټي ریلیټډ دی ریسک اسسمنټ هغه پروسس ته مونږ وایو چې په دې کې مونږ ریسک څه کو آیډنټیفای کو ویلیو ټیکو صحیح شو او د هغې نه پس بیا څه چل وکړو د دې لپاره ډیسایډ کو چې څومره ښایسته منیجمنټ د دې ریسک ختمولو لپاره کیږي هغه ټولې طریقې مونږ اپناو کو دغه ریسک پې ختم کو دې ته مونږ ریسک اسسمنټ وایو یعنی یو پرسنټیج هر یو ریسک له مونږ بیل بیل ورکو صحیح ده نو ریسک اسسمنټ هغه پروسس دی د پروسس آیډنټیفایینګ evaluating risk and deciding best ways to manage those risk دا risk مونږ څه کو منیج کو نو دې ته مونږ څه وایو ریسک اسسمنټ دې ته وایو صحیح ده د ریسک اسسمنټ بیا مونږ دې ته وایو لکه ریسک څه دی امکان یې څومره دی او د هغې امپیکټ اثر څومره راغلی دی د دې بیا مخکې مونږ فارموله وایو فار ایگزامپل ویب اپلیکیشن ډیولپمنټ پروجیکټ دی صحیح ده نو اسس د ریسک اف سیکیورټي بریچ مونږ سیکیورټي ریسک پکې مونږ اسس کو صحیح شو یعنی سیکیورټي څومره مضبوطه ده که نه چې سیکیورټي مضبوطه ده هیکر په هغې باندې اټیک په ویب سایټ باندې وکړي نو لایکلیهوډ څه شی دی امکان یې څومره شو بیا امکان بیا خامخا کمیږي نو سیویریټي ته به مونږ ګورو یعنی کنسیکوینسز ته به ګورو صحیح شو چې امپیکټ یې څومره کړی دی نو هیکر که چېرته سیکیورټي مضبوطه وي د ستا د ویب سایټو نو آلریډي به مونږ څه کوو لایکلیهوډ به کمیږي صحیح شو او که چېرته لایکلیهوډ سیوا وي نو کنسیکوینسز به سیوا وي نو ریسک پسې کې ریلیټډ از کریټیکل فار ایگزامپل ریسک آی هیکر مایډ اټیک آن یور ویب سایټ هیکر دی هغه ستا په ویب سایټ باندې څه چل وکړو اټیک وکړو نو اوس مونږ د لایکلیهوډ ته به ګورو که لایکلیهوډ های و که نه یعنی امکان د ریسک های و امکان څومره دی لایکلیهوډ اصل کې امکان ته وایي امکان یې څومره دی نو کنسیکوینسز ویری سیریس ډېر سیریس به صحیح شو های به که چېرته امکان یې کم وي نو فار ایگزامپل موټر سایکل الله دې نه کړي که سپیډ یې سیوا و سپیډ صحیح ده نو هغه به څه چل کېږي اکسیډنټ به کېږي که نه نو امکان سیوا شو نو امپیکټ اثر هغه خطر هم څه شوله سیوا شوله کس په ډېر زخمي کېږي که چېرته موټر سایکل معمولي راوولیدو نو امکان لو شو لایکلیهوډ لو شو کم شو صحیح ده نو کنسیکوینسز هم کم شو که نه هغې نقصان به کم وي کیدای شي لږ خوږ شي یاسې وکړېږي خو که اکسیډنټ غټ وشي نو الله دې نه کړي خپه وغیره ډېر نقصان بیا کېدلی شي که نه نو دې ته بیا مونږ کریټیکل ریسک وایو فارموله دې څه ده ریسک از ایکول ټو لایکلیهوډ له مونږ ضرب ورکو په کنسیکوینسز کې یعنی امکان څومره دی چې امکان سیوا وي که نه امکان سیوا وي سافټویر یې جوړ کړی دی او سیکیورټي دې وله های ورکړې ده نو لایکلیهوډ سیوا شو سیکیورټي های ده که نه نو کنسیکوینسز به هم های وي دغه امکان سیوا ده کیدای شي چې دا څوک نشي هیک کولی خو که چېرته امکان کم و نو کنسیکوینسز به هم کم وي نو مونږ ویب اپلیکیشن سافټویر جوړ کو که هغې سیکیورټي سیوا وه نو چانسز دی چې هغه هیک نشي صحیح شو که چېرته سیکیورټي وله تا کمه ورکړې وه نو لازمه خبره ده بیا په اسانه سره هغه بریچ کېږي ختمیږي به کېږي په اسانه سره نو لایکلیهوډ ضربي کنسیکوینسز یا لایکلیهوډ ضربي سیویریټي یعنی ملټیپلای بای سیویریټي دا د ریسک فارموله ده صحیح ده نو سیویریټي شدت یې بیا څومره ده سیویریټي اصل کې کنسیکوینسز شدت ته وایي ما تاسو ته اگزامپل ورکوي سافټویر دی کمزوری جوړ کړی دی نو شدت پې هم سوي سیواوي یعنې ستا هیکر به سیوا اټیک په هغې کولی شي که چېرته د سافټویر سټرانګ جوړ کړو نو شدت پې کم یعنې هغې باندې به ډېر اثر هیکر نشي کولی هیکر به نشي کولی لایکلیهوډ پروبیبلیټي اف د ریسک هیپنینګ لو کېدای شي میډیم کېدای شي های کېدای شي صحیح شو نو په دې دریو درجو کې کېدای شي لو یا خو به لو وي یا به میډیم وي یا به های وي که لایکلیهوډ های وي نو حالات په هم خراب وي صحیح شو شدت په هم بیا سوي سیوا وي که امکان سیوا وي نو شدت په هم سیوا وي چې امکان میډیم وي شدت په هم میډیم وي امکان لو وي نو شدت په هم لو وي سیویریټي اف د امپیکټ اصل کې کنسیکوینسز هغه اثر به بیا څومره راځي نو که چېرته سافټویر سټرانګ وي نو اثر به الریډي د هیکر سټرانګ نشي کېدی بیا کم کېدلی شي صحیح شو نو لو به خو که چېرته ستا سافټویر لو سیکیورټي والی یعنی سټرانګ دی نه یې جوړ کړی نو بیا به د هیکینګ هم سټرانګ های وي نو ستا ویب سایټ به خرابوي فارموله د ریسک دا د لایکلیهوډ له مونږ ضرب ورکو
कंसिक्वेंसेस की यानी په سیویریټي کې صحیح شو په امکان کې ذره امکان له ذره ورکو په سکی کنسیکوینس یا په شدت کې دې ته موږ ریسک وایو آی هوپ چې تاسو په دې پوه شئ ریسک کنټرول څه ته وایي ریسک میډیګیشن څه ته وایي ریسک کنټرول هغه پروسس ته مونږ وایو صحیح ده چې مونږ یې څه اقدام وکړو چې د سافټویر نه مونږ څه چل وکړو کم ریسک چې کم دي د هغې خطرات د هغې پرابلم د هغې ایشوز د هغې بګز او د هغې ایررز مونږ څه کړو کم کړو او ختم یې کړو الیمینیټ وایي ټرمینیټ ته ختمولو ته هغه ختم کړو نو دې پروسس ته مونږ ریسک کنټرول وایو یعنې هغه کنټرول کړو ریسک لوس ان سافټویر سیستم لوس کوي صحیح شو ریسک راتلیشن سافټویر سیستم باندې لوس کیږي ډیټا باندې لوس کیږي نو ډیټا دغه کول لپاره بهتر دار چې هغه په بل بیک اپ ولا جوړ کړي یعنی په تا په یو ډیسک کې ډیټا نه هغه ډیسک کې په یو ډیسک کې مساته هغه په بل سکه مساته صحیح دن کچرته دا ډیسک خراب شو ستا ډیټا بل بیک اپ بل ډیسک کې کنه انلاین ساته انلاین خو پرته کنه نو ستا ډیټا به لوس کیږي نه نو هغه لپاره مونږ اقدام کو نو سچل کو یو بیک اپ ساتو یا ډیټا لا کچرته په لپټاپ کې ډیټا ساتو لپټاپ نه ختم شو نو مونږ لا به کار دي چې دا ډیټا بیک اپ کو کنه نو چې بیک اپ نو کچرته لپټاپ نم ستا ډیټا لوس شي اهم ډیټا وي اهم او ختم شي نو تاسو ول دومره اقدام کړی دی پراس ته مونږ ریسک کنټرول وای چې ډیټا ستاسو لاړه نشي یو اټ سمثینګ ټو پریونټ د ریسک ختمول لپاره مونږ سیټ کو چې هغه چانس د ریسک شي ختم شي فرضاً په ډیټا مونږ لوس کړل ریسک کار سره ډیټا ستا ختمي نو ته ول کنټرول جوړګه کنټرول سره هر ورځ د واتس اپ بیک اپ کوا چې ستاسو چیټ ارسم محفوظ وي ختميږي نه تاسو بزنس وی تجارت پدی وی چا سره به بیک دغه کې کمپنی کې به کار کې نستغه میسج به ستغه ایمیل به اهم وي کنه لاغي بیک اپ ساته ریسک میټیګیشن وای ریسک اصل کې کمول ته وي ختمول ته وي نو هغه پروسس چې مونږ پلانینګ وکړو هغه پلانینګ په ذریعہ سره مونږ سې چل وکړو سهال راو باسو په حل په ذریعہ سره مونږ ریسک هغه اثرات ختم کو ریسک ختم کو دی پروسس ته مونږ ریسک میټیګیشن وایو صحیح شو یا دا غیر لپاره پلان کریټ کو او دا غي ریسک چې کوم مونږ ته راځي په ختم کو دی پروسس ته مونږ ریسک میټیګیشن وایو فار ایگزامپل مونږ یوز کو ملټیپل کلاود پرووایډر ټو انشور دیٹ ون گوز ډاون مونږ وره یو کلاود کې یوز کوي یو کلاود ډاون شو نو الریډي کلاود ارسه کلاود شي ډاون شي نو مونږ چې چل کو ملټیپل کلاود پرووایډر استعمالو یو استعمال کو صحیح ده نو کچرته یو ډاون شو کنه نو بل بخو الریډي وی کنه نو هغه باندې انټرپټ کیږي دی وجنه مونږ ډیټا به محفوظ وي فار ایگزامپل زه ایگزامپل درکم په نیټورکینګ کې فلوټینګ والا ګوره دلته یو مونږه پی ټی سی ایل واغستو خپل کمپنۍ د پاره او بل مونږه واغستو دلته د بلک فایبر نم نیټ واغستو صحیح ده اوس مونږ د دې نه هم خپل کمپنۍ والا ته نیټ شروع کو دلته لازم کمپنۍ د کلاینټس ناست یوزر دې ته نیټ سٹارټ او د دې نه مته هم نیټ سٹارټ کو اوس مونږ د دې اقدام پکار دي کنه چې د پی ټی سی ایل والا کم نیټ مونږ ته بند کړي د دې خراب شي یا بل څه وشي نو دلته کلاینټس ډیسټرب کیږي نه د دې ډیټا خرابېږي نه بلکې د دې فایبر نو ته ډایرکټ نیټ سٹارټ وي دوه راځي کدا بند شو چې دا وته کولاوي کدا بند شو چې دا وته کولاوي نو دې ته مونږ ریسک میټیګیشن وایي چې ریسک مونږ ختم کو ملټیپل کلاود پرووایډر استعمال کو صحیح شو لکه څنګه چې دا دي او دا غینه ډیټا راځي سبه کې نه ډاون کیږي لکه فار ایگزامپل کلاود سرور کریش کېدل ریسک کار سره کلاود سرور ستا کریش کوي نو تاسو چل وکړئ د لپاره ټو کلاود پرووایډر یوز کا چې ستاسو ارس سیستم انلاین وي او ستاسو ډیټا نه خرابېږي ایرر سیډینګ څه ته ایرر سیډینګ دغه په شان دی بره چې مونږ څنګه پرس کی دغه ویلو ایرر سیډینګ څنګه چې بره مونږه ایرر د ځان ل چې بکی یو پیک دغه مونږ جوړ کو صحیح شو مخ کی د ټیسټینګ هم چې څنګه ویلو په ټیسټینګ کې مونږ یو ایرر ایډ کو چې مونږ ته دا پته ولګي چې دا ټیسټینګ صحیح روان دی کنه هم د قشار ایرر سیډینګ هغه پروسس د چې بدی کې مونږه ایرر سکو یو پیک ایرر ایډ کو په سافټویر کې صحیح شو چې مونږ ته دا پته ولګي چې دغه ایرر ډیټیکټ کوي او کنه کوي یعنی ټیسټینګ د دې صحیح روان دی او کنه د اصل کې دام د ټیسټینګ یو ټاپک ته ایرر سیډینګ صحیح شو نو هغه ټاپک د هغه پروسس هغه پروسس ایرر سیډینګ او پروسس د پدې کې مونږ په سافټویر کې د خپل طرفه یو پیک ایډینګ پیک یا نون ایرر ایډ کو په سافټویر کې چې مونږ ته پته ولګي چې دا ایرر ډیټیکټ کوي کنه کې ډیټیکټ کوي نو سافټویر ټیک ته د ټیسټینګ ټیک کېږي دی پروسس مونږ ایرر سیډینګ وایو
او لکه دغه ایرر سوه کی ټیم سکی ډیټیکټ کی په ټیسټینګ پروسس کی ایوالویټ کی یا ټیسټ پروسس کی ټیسټینګ ټیم چې کم دی دغه ایرر ډیټیکټ کی کم چې پکې مونږ ځان له یو پیک ایرر خو دی چې ټیسټ د پاینټ کولای شي او کنه شي پاینټ کو ارس ټیک دی پرپس صحیح دی پرپس اصل کی دی پرپس دا چې مونږ د خپل طرف یو پیک نون ایرر کیدو to inserting a deliberate error like Quran calculation calculation ده کنه میټس فارمولا د پای کې موږ د قصد وران calculation وکړو چې دغه قران calculation دا ډیټیکټ کوي او کنه کوي نو ټو چیک موږ دا چیک کو چې ټیسټینګ ټیم څه کوي دا آئیډنټیفای کولای شي کنه چې پیکس کولای شي کنه چې پیکس یې کو مطلب دا چې ټیسټینګ ټیم ټیک ده ک پیکس یې نه کو مطلب دا چې دا غلطه دي پاسه موږ ایرر سیډینګ وایو یا بل اگزامپل یو د اورنګ فارمولې د کیلکولیټر پروګرامینګ یو کیلکولیټر جوړ کو پای کې مې اورنګ فارموله ولګوله فار ایگزامپل 2 + 2 نه راځي 4 او مونږ رقصته اورنګ کو دا د 2 + 2 نه 5 درکېلته نو بیا مونږ ټیسټینګ لغه خپل اپ ورکو نو هغه ټیسټ کو الته 5 ډیټیکټ نکو دلته 2 + 2 8 کې نو 5 دلته ورکې اصل کې کریکټ انسر 4 دی صحیح دا 5 تل درکې نو دای ډیټیکټ نکو نو دې پراسته مونږ ایرر سیډینګ وایو د قصد به کې جانبوج کر مونږ یو ایرر ورواچو صحیح شو چې داغي ارسر مونږ ته غلط راو باسي د ټیسټینګ چیک کول لپاره چې دا صحیح افیکټ صحیح راو باسي کنه نو آی هوپ چې تاسو په دې ریسک مانجمنت یو غټ ټاپک ونن په دې پوهه شوی بیا هم کبه دې کې څه کوېسچن می پس زیبانی نه پوهه صحیح ده نو تاسو بالکل کمنټ کې ویل شي کمنټ کې نشي ویل نو ما سره او په واتس اپ او یا وغیرہ پلیټ فارم باندې رابطه کولای شي او ټاپک باره کې تاسو کوېسچن کولای شي آی هوپ چې تاسو په دې باندې پوه شئ موږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ خپل خیال ساتئ د الله په امان